زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د رمضان المبارک په اولنۍ اشاره کې ړومبو لسو ورځو کې اعتکاف وکړو. وورئ چې ړومبنو لسو ورځو کې هم زمون خوږ نبی اعتکاف کړو. داسې میاشت هم زمون خوږ نبی باندې راغلی ده چې خوږ نبی ټوله میاشت اعتکاف کړی و. لږ ډیټیل سره دا ویډیو او په غور باندې دا ویډیو اورئ. دې ویډیو کې ډېر اهم معلومات او د اعتکاف حوالې سره ډېر اهم خبرې دي. کله د موږ نبی پرمنو لسو ورځو کې اعتکاف وکړو، بیا په دویمه اشاره کې هم یعنی 11 نه 20 ورځې پورې هم به اعتکاف وکړو. بیا د ترکی خیمې نه کومه کې بچي زمون خوږ نبی اعتکاف کولو سر بهر روح کولو. ارشاد او فرمایلو چې ما د اولنۍ اشارې اعتکاف د شب قدر تلاش او اهتمام د قبله کړو و. بیا مې هم د داغې په وجه په دویمه اشاره کې هم دغه اعتکاف لکې ناستمه. خو بیا ما ته چا خودونکو یعنی فرشتي وی چې هغه شپه په اخره اشاره کې ده، یعنی د لیلۃ القدر شپه چې کومه ده دا په اخره اشاره کې ده. د دې د قبله کم خلک چې ما سره اعتکاف کوي هغه ویلي د اخري اشرې اعتکاف هم وکړي. یعنی زمون خوږ نبی نو مرای اشاره کې مې اعتکاف وکړو، په دویمه اشاره کې مې اعتکاف وکړو او په درېمه اشاره کې بیا اعتکاف وکړو. زمون خوږ نبی او فرمایلو سره د خپل خیمې نه را بهر کو، په کومه خیمه کې بچ زمون خوږ نبی اعتکاف کولو هغه نه را بهر کو. او یې فرمایلم چې ما ته فرشتي یعنی چې خودونکو یعنی فرشتي راته وی چې لیلۃ القدر شپه چې کومه ده هغه په اخره اشاره کې ده. ما ته د شپې خودل شوی و خو بیا را نه هیره کړل شوی و. لکه د موږ خوږ نبی له پته مخکې خودل شوی و چې دا لیلۃ القدر شپه چې کومه ده هغه په اخرنۍ اشاره کې ده، خو بیا را نه هیره کړل شوی و. چې ما د خپل ځان د دغه شپې په نفس سحر په خټو کې سجدا کوونکې ولیدو، نو ځکه یې اوس تاسو د اخرنۍ اشاره په تاکو شپو کې لټوئ. راوی وایي چې په دغه شپه باران وشو او جومات د سفر و، نو هغه جومات اوس اسېده. ما په خپلو سترګو د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم تندی مبارک باندې د خټو اثر د 21مې شپې په سحر ولیدو. یعنی په هغه شپه په 21مه شپه باندې په خوږ نبی باندې دغه لیلۃ القدر شپه راغلی و. یعنی زمون خوږ نبی د لیلۃ القدر په تلاش کې ړومبنۍ اشاره کې مې اعتکاف وکړو، په دویمه اشاره کې مې اعتکاف وکړو. خو بیا ولا فرشتي وي چې هغه شپه چې کومه ده د کمې په لټون کې چې ته یې نو هغه په اخره اشاره کې ده. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک همیشه د اعتکاف کولو او خو په دې میاشت کې ټوله شپه اعتکاف وکړو، ټوله میاشت اعتکاف وکړو. په دغه میاشت کې ټوله میاشت اعتکاف وکړو. لکه د رمضان ټوله میاشت هغه اعتکاف باندې تیر کړه او په کم کال چې د دنیا نه تشریف وړلو په هغه کال یې 100 ورځې اعتکاف کړی و. خو اکثر عادت شریف یې په اخره اشاره کې د اعتکاف پاتې شوی دی. یعنی موستلی چې هغه کم اعتکاف کړو زموږ خوږ نبی هغه په اخره اشاره کې کړو. نو ځکه د عالمانو په نزد د سنت موکده هم دغه دی چې په اخره اشاره کې خلک په اعتکاف کې نه، یعنی 21 ورځې نه والي 30 ورځې پورې هغه په اعتکاف باندې تاسو کتلې وي جماعتونو کې ناس وي. پورتنی حدیث نه دا هم معلومه شوه چې د اعتکاف وی غرض د شب قدر تلاش دی. یعنی ډېر مرګري داسې زموږ مخکې سمرګري وایي په اعتکاف ناستو نو یې به شپې جومات کې مطلب ګپې شپې لګولې او منډې تړلې به وهلې، نو هغوی بیا پریانو یرولي مو د شپې په جومات کې. نو د اعتکاف مطلب دا نه دی چې لکه ملګري کینی او بیا ګروپ د ملګرو کینی وایي ټوله شپه ګپې شپې لګوي، نور ملګري ولا د بهر نه خوراکونه راوړي او جومات کې یو محفل ګرم کړي خوراکونه. نو نه جي د شب قدر کله یو کس په اعتکاف کینی نو هغه خاص په دې عرض کینی چې زه په دې کې شب قدر لټوم، زما غرض به دا وي چې زه د شب قدر په شپه باندې ښه ډېر عبادت وکړم. او په حقیقت کې اعتکاف د دې لپاره زیات مناسب دی که د اعتکاف په حالت کې سړی اوده هم وي بیا هم په عبادت کې شمارېږي. بله دا چې په اعتکاف کې تلل راتلل اخوا دېخوا کارونه هم څه نه وي، نو د عبادت د الله تعالی د یاد نه علاوه په بله مشغله هم نه پاتې کېږي. یعنی اعتکاف مقصد هم دا دی چې ته صرف د الله پاک عبادت کې یعنی اخوا دېخوا کارونه نه خوال لري ته په اعتکاف کې منئ. نو ځکه د شب قدر د قدر کوونکو د پاره د اعتکاف نه بهترین شکل نشته دی. یعنی یو کس وایي چې زه شب قدر ووینم، شب قدر شپه مال الله پاک راکړي، نو بیسټ شی دا دی چې دی په اعتکاف باندې کینی. ځکه اعتکاف باندې چې ته کینې ته دنیا نه ځان ختم کړې، ته دنیا نه ځان کټ کړې، نه د الله کور کې څوک اواز کوي چې پاسه بازار ته لاړ شه یا نستا څه ټینشن نه خوب وغیره چې کوم وي هغه هم ستا په ټایم باندې وي. نو ډېر ملګري داسې وي چې اعتکاف کې دروازې خوب کوي
لکه دام نه چې ټوله ورځ اوده وي د مونځ ټایم له هغې پاڅېدلي وي سهار ټایم کوي خوب وکړي بیا غرمې مونځ نه پس خوب وکړي خو ټوله شپه هغوی بیا مطلب ویښه تېروي ټوله شپه هغوی عبادت کوي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اول خو به په ټول رمضان کې د عبادت ډېر زیات اهتمام او کثرت کولو او په آخر عشره کې به یې څه حد نه و لکه آخر عشره کې به صحابه کرامو او زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سم عبادت له زور ورکو په خپله به ټوله شپه ویښو او د کور د خلکو د ویښولو به یې هم اهتمام کولو خپله به هم ویښو او هغوی به هم مطلب وی ولا چې خیر دی نن شپه تاسو عبادت وکړئ د هغوی د ویښولو دپاره به هم څه اهتمام کړو لکه څنګه چې د صحیحینو د ګڼو روایتونو نه معلومیږي د بخاري او مسلم په یو روایت کې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې په آخر عشره کې به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ډېر مضبوط مطلب نیت تنګ مضبوط وتړله او شپه به یې رونوله او د خپل کور خلک به یې هم ویښوله د لنګ مضبوط تړلو مطلب مراد په عبادت کې زیات کوشش کول هم کېدی شي او بیبیانو نه بالکل ځان ساتلو هم مراد کېدی شي لکه زموږ خوږ نبي به خپلو بیبیانو نه هم ځان ساتلو اور په عبادت کې به ډېر زیات کوشش کولو اور خپل د کور خلکو ته به هم وی چې د رمضان نه فایده واخلئ او دغه آخر عشره کې به زموږ خوږ نبي ډېر زیات عبادتونه کول عبادتونه خو به ټوله میاشت کولو خو په آخر عشره کې به نور هم زور ورکو عبادتونو له دغه رنګ بیا زموږ خوږ نبي صحابه کرامو له هم د دې خبرې تلقین کړو نو صحابه کرامو به هم زموږ د خوږ نبي دغه خبره فالو کوله چې هغوی به او نن سبا چې کوم وي زموږ خلک نو رمضان لومړنۍ یو څو ورځې ډېر زیات په جوش کې وي جوماتونه هم ډېر زیات ډک وي او چې څومره رمضان تېرېږي دومره جوماتونه هم خالي کېږي دومره تراونه هم خلک په نیمه کې وتښتي څوک اړونه کې څوک اتو کې او څوک پکې مکمل تراویح وکړي نو چې څومره ورځې دا کېږي اخر ته ځي نو مونږ عبادت کې کامې راولو څومره ورځې ورجوختېږي رمضان ختمېږي نو مونږ عبادت کې مطلب ډېر زیات کمې راشي انتهایی کمې پکې سټارټ کې مو شوق هم ډېر وي سټارټ کې او سبق هم ډېر زیات عبادت هم ډېر زیات خو آخر کې بیا زمونږ هغه جذبه چې کومه ده کمه شي چونکې د صحابه کرامو جذبه په آخر کې نور هم سیوا شوه ای به وي چې موقع ده هغوی به وي چې بس رمضان خو تلو واله دی راشه چې پرون د یوه سپاره ویلې نن دوه ووایه پرون د چې دوه ویلې نن درې ووایه هغوی به نور هم مطلب د عبادت ته زور ورکولو صحابه کرامو زموږ خوږ نبي او مونږ خلک چې کوم یو نن سبا نو هغه الریډي تاسو ته پته ده چې په سټارټ کې ډېر تیز یو خو په آخر کې بیا دغه شو نو خیر دا اعتکاف حوالې سره د خوږ نبي یو حدیثو چې دا حضرت ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه وایي چې په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رمضان المبارک چې کومه مطلب دغه د اعتکاف حوالې سره دا حدیث حضرت ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه نه نقل شوی دی نو دا مکمل د حدیث حوالې سره د خوږ نبی د اعتکاف حوالې سره اهم خبرې وي ویډیو د کتلو ډېره زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو لا د ثواب په نیت باندې ورسوئ والسلام